بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام. ما چې کوم آیات مبارکه ولسلونو پدې کې الله جل جلاله فرمای اے ایمان والا خپل ځانونه او کور والا د دوزخ د اور نه بچ کړي. او په دې حدیث مبارکه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای یعنی تاسو ټول ذمہواری تاسو نه به د قیامت په ورځ تاسو د ذمہواری د سيزونو سوال کولای شي. زما محترم په دې آیات باندې لږ غور فکر کول پکار دي. یا ایو الذین آمنوا قوا انفسکم اول ځان یاد کړئ. نو د ځان اصلاح کول پکار دي. د ځان اصلاح بسنګ کو نو دې د پاره د یو بهترینه مدرسه د دعوت او تبلیغ په شکل کې ده چې زمونږ دا کم عوام ورونه دي اوس په دې وخت کې مدرسه کې داخله نشي اغسته او نو ور سره دومره وخت چې په مدرسه کې هغه شان وخت ورکی او وخت مصرفه کې خو به هر حال دا یو سی روزه سلور میاشتي دام د دې د پاروي د انسان په اعمالو کې افعالو کې اقوالو کې کم کمې کوتاهي وي چې اوزي د ایمان د جوړېدلو د پاره د یو بهترین لار د دعوت او تبلیغ. نو دا د الله په لار کې لاړ شي وخت ولګي قسمه اکابرین علما سره دې ناس پاسته وشي په جمعات کې د مسجد امام سره ناس پاسته وشي ډیر صدا ووري زده کی د په عمل کې راشي. نو شکل د قرباني کړی وي د کور نه تللی وي مسافر وي نو یقینا نو بهر زما عزتمند ډیر زیات د ایمان د جوړېدو امکانات وي. ایمان ور سره ډیر جوړیږي په کور کې او د خزو بچو سره د کور سره او د کور لانجو کونجو سره زما محترم ایمان جوړول ډیر مشکل کار دی. د لپاره صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغه د الله په لار کې د ایمان د جوړولو د پاره لاړه بچی پرې خوسته کورونه پرې خوسته خزي بچی پرې خوسته. نن زما محترم مونږ ته سروزه مونږ ته سلور میاشتې دومره مشکلی شوي دي. هغه ورځ ما یو کس تیارولو نو ما ته ویلي چې تاسو خو بس لنډ راتاو شي یو سروزه ولګاو زما د دې بچو بس کېږي د دې کور بس کېږي. نو ما ورته ویلې د مرګ ژوند پته لګي وای نه مې که اوس خدای نه خاصه تعالی مرګ راشي او همیشه د پاره ستا تشکیل اخرت ته وشي او قبر ته وشي بیا به د دې خلکو سکیږي. ایو خزي جړل ولی چې خاوند په ځواني کې مړ شو چغي وهلې وره خاوند مې وفات شوی دی زما د دې خزي بس زما د دې بچو بس کېږي او زما د ژوند بس کېږي او زما د دې ژوندۍ بس کېږي. یا الله دا یو سړی و دې مرانه واخستو زما محترم خوا کې ور سره یو خزه ناسته وا او ورته وی خوري جاړم داغي په حق کې و جاړه غیله و جاړه چې ورغه ډيري حرامې د لراوړې وي داغي بس کېږي ورغه قبر ته اوس به داغي سکیږي. نو د خپل ایمان جوړول دا فرض دی. د کور والا د بچو تربیت کول لاغه اصلاح کول د دې کور مشر دی. هر سړی د خپل کور وزیر اعظم دی. څنګه قانون څنګه اصول په کور کې رایج کول غواړي رایج کول شي نافذ کول شي پرده په کور کې راواله د الله احکامات د پیغمبر اسلام مبارکي طریقې په خپل بچو کې په خپل زنانو کې په خپل ځان کې راواله بیا کامیابی خوشحالي سکون راحت دا وګوره کنه. نن هر کور کې ټینشنونه دي پریشانی دي غمونه دي مصیبتونه دي دردونه تکلیفونه به برکتې نه دا وجه صدا من کې دین نشته. په خله وایو د دنیا د زندګۍ نه د آخرت زندگی بهتره د غوره د نه ختمېدو والا زندگی ده او د هغې زندګۍ د پاره هیڅ تیاری نشته. په خپله وایو د دنیا د کورونه د دنیا د باغات محلات د هر څه ختمېدو والا دي دا فانی دي فنا کېدو والا دي.
مرګ را روان دی. هر سړی د مرګ اقرار کوي، مرګ مني چې مرګ به راځي، خو د مرګ دپاره تیاری نشته. د زنانو څومره خواهشات دي، څومره اوږده اوږده سوچونه او فکرونه یې رانیولي دي، د بچي واده مې را روان دی، د هغې دپاره دا به کوم، دا جوړه به کوم، دا به کوم، هغه به کوم. مرګ ترې نه هېر وي چې وروسته راپسې مرګ را روان دی. نو قسم پر رب العالمین بیا د دې انسان الله جل جلاله د اولاد، د مال، د کاروبار، د هر څه حفاظت کوي او الله بهترین حفاظت کوونکی دی. یو ملګری همدغه شان نیت وکړو د الله په لاره کې د تللو دپاره. نو زما محترمو کور کې خلک ورسره په جنګ شو چې دا غوا ده او د غوا څومره ذمهوارۍ دي او خدمتونه دي دا به څوک کوي چې ته لاړ شي. نو زما محترمو هغه ته وایي بس تاسو پیش او کارم پیش او زه خو په یو قانون هم پاتې کېدو والا نه یم. خو به هر حال هغه داسې ووته، په هغه ورځ باندې هغه غوا هم د کوره ووتله. چې هغه غوا د کوره ووتله نو د یا 40 ورځې یا 4 میاشتې ولګولې او چې واپس راتلې نو په همغه ورځ باندې هغه غوا هم کور ته راغله. الله هغه ذات دی، ښځه او خاوند دواړه د الله په لاره کې روان دي. وړوکی ماشوم دی په زانګو کې، د سوزنۍ ماشوم، د دې به څه کېږي؟ او ته وایي د ابراهیم علیه السلام د زوی حفاظت چا وکړو؟ د اسماعیل علیه السلام. په هغه دشت بیابان کې چې نه د اوبو نه د خوراک هیڅ بندوبست نشته، هغه ذات موجود دی که نه چې د اسماعیل علیه السلام د لتو ټکولو سره کمی اوبه راووتلې د ابي زمزم چې هغه اوبو کرامات او برکات سو چې څوک به وږي هغه اوبه به اوس کې د ابي زمزم اوبو برکات دادي. نو لوږه به ختمه شوه، چې تږی به و هغه ابي زمزم اوبه به اوس کلی تنده به ختمه شوه. هغه اوبه باندې زما عزتمندو که به خپل ګرمي به کېده او په بدن به واچولې بدن به یخ شو، که هغه اوبه په ځمکه باندې پرېوتې ځمکه به ګرمه وه ځمکه به یخه شوه. دومره کمالي اوبه وجه څه ده؟ قرباني وکړه، خاوند د الله په لاره کې لاړو او اجره بیبي د وړوکي ماشوم سره همداسې پرېښوسته. نو هغه تبلیغ والا ملګری ځان سره کور والا واخسته او هغه ماشوم په یو زانګو کې سملولو او زما محترم یو پیډر ورته ډک کو او هغه پیډر کې پیمې برابر کو او هغه ماشوم له چې کم دی پیډر په خوله کې کېښوستو او زانګو له جوټه ورکړه او راووته او دروازې او پسې نیمه کولاوه پرېښوسته او نیمه بنده که داسې لاړ د الله په لاره کې. چې کله وخت برابر کو دی واپس راغه په الله یقین وکړي چې هغه زانګو همغه شان رو زنګېدله او ماشوم تر او تازه پروت دی او هغه پیډر یې همغه شان په خوله کې الله صحیح سالم او الله یې حفاظت کړی. الله هغه ذات دی. زما محترم یو نوجوان د الله په لاره کې لاړو او د هغې کور اور واخیستو، ښځه بچي ټول پلار کره لاړه، دا په 4 میاشتو کې چلیدو. نو زما محترمو چې کله په دې علاقه کې کم چودرین دي هغه پالټي کوي او پروګرام کوي او د محفل انعقاد کوي، نو دې کې یو په زړه کې الله دا خبره ورچي چې پلانکې ملګری د الله په لاره کې تللی دی او د هغې کور اور اخستی دی او کور یې سوځېدلی دی، راځي په دې پیسو باندې به د هغې د کور څه بندوبست وکړو، کور به ورله جوړ کړو. زما محترم هغه ټولو چودرینو په دې خبره باندې خپل ځانونه متفق که چې راځي دا پروګرام به بیا کله وکړو. هغه پیسو باندې زما عزتمندو هغه نوجوان له کور جوړ کو، بهترین کور، اول کور همداسې کچو او بیا وله چې کوم دی زما عزتمندو لینټري کور جوړ کو او د هغه محلې ټولې ښځې راجمع شوي، د کور چې څومره لوښي او کټونه وغیره او ټول ول هغه ښځو په یو ځای باندې واخسته، کور هم جوړ شو، د لوښو او د سامانونو هم کور ډک شو. لاړه ښځه او بچي ورله راوغوښته وایي راشي ستاسو کور تیار دی. زما محترم هغې راغه په هغه کور کې چې کم دی دیره شو او چې کله خاوند د 4 میاشتو نه واپسې وشو او خپل کور ته راځي او علاقه کې ګرځي زما کور، زما محترم هغه دروازه کې چې کم دی بچي سر راښکاره کړی وایي بابا جان راځه زمونږ کور دا دی. نو هغه بیبي ورته وایي ته د الله په لاره کې وي الله زمونږ داسې مدد او نصرت کول. نو الله هغه ذات دی، هغه طاقت سره هغه پاور سره موجود دی. نو اوس دا زنانه
دا ځان سره اخستل پکار دي په خپل باندې دین زده کول پکار دي په دې زنانو باندې دین زده کول پکار دي ان شاء الله